أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 34. پدې آیت کې الله جل جلاله دغه واقعي تذکرہ کوي چې آدم علیہ السلام ته الله سبحانه و تعالی کلا فرشتو باندې د عزت ولا سجدا کولا او فرشتو سجدا ادا کړه د الله په حکم سره او شیطان تکبر وکړو انکار یې وکړو. الله تعالی هغه واقعي طرف ته هغه واقعیا مونږ ته ذکر کوي. الله تعالی فرمایي وَإِذْ او چې کله قلنا مونږ اوویلو للملائکه فرشتو ته اسجدو، چې کله قرآن کې مطلب تلاوت کې وصل کوي به تسجدو، چې وصل نه کوي فصل کوي یو کلمه وایي بدل تاصل کې اسجدو دي د ګرامر مطابق. اسجدو چې تاسو ټول سجدا وکئ لآدم آدم علیہ السلام ته. فسجدو الله تعالی فرمایي چې بیا فرشتو ټول سجدا وکړه الا ابلیس، ابلیس سجدا نه وکړه. ابا د انکار وکړو، ابا په معنی د انکار کولو سره، واستکبر او تکبر وکړو، ځان یې لوی شمار کو. وکانا من الکافرین، دی گرامر مطابق دی لفظ دوی معنی دی. وکانا من الکافرین یو معنا دا ده چې دای و دی کافرانو نه، کافر په معنی دی منکر سره، یعنی دا مطلب مخکې نه هم دی منکر و دی الله دی حکمونو نه. او یو معنی دا ده چې وکانا په معنی دی صار سره، وکانا من الکافرین او دای شمار شو، دای وګرځیدو دی کافرانو نه، دی منکرانو نه. په دې آیت کې الله جل جلاله دی آدم علیہ السلام چې کله فرشتي ته حکم وکړ تاسو سجدا ورته وکړئ، چې کله الله تعالی د آدم علیہ السلام فضیلت ظاهر کو او علم یې ورک آدم علیہ السلام ته، نو الله تعالی هغه فضیلت په فرشتو باندې منلو د پاره الله دی ته حکم وکړو چې اوس به تاسو دته سجدا هم کوئ. وګورئ دا سجدا د عبادت ولوا کدا سې د عزت ولوا دې باره کې مطلب وضاحت زکوم. خو دینه مخکې چې دا حکم دوی ته مخکې هم شوی و، ځکه سورې صاد کې الله تعالی فرمایي او دارنګې سورې حجر کې الله تعالی فرمایي فاذا سویته، چې کله بیا زه د آدم جوړ کوم ونفخت فیه من روحي او زه دته خپل روح ور واچوم، یعنی دې مطلب دا نه چې الله تعالی نعوذ بالله الله تعالی کم روح ته الله تعالی کې روح ته د انسان باندې اور چوي نه، دې مطلب دا دی چې د کم روح ما جوړ کړي، کم روح ما پیدا کړي، هغه روح زه دته ور واچوم. فاقوله ساجدین، بیا فرشتو تاسو ټول دته سجدا وکئ. نو دینه معلومه شوه چې دا سجدې حکم فرشتو ته دا دی آدم علیہ السلام یا مطلب اوسه پورې د باډي مبارک نه و جوړ، هغه د جوړولو په مرحله کې و چې الله تعالی دا حکم دوی ته مخکې نه هم کړی و. او چې کله الله تعالی د فضیلت ورته ظاهر کو په علم سره
نو دغه حکم تعمیل او پر کولو د پر الله تعالی اوس پریکټیکل حکم دوی ته وکړو چې اوس تاسو سجدا ورته وکړي. نو اوس دا سجدا چې وا دا سجدا د عبادت ولنه ځکه دا یقیني طور باندې هر چاته معلومه ده، هر مسلمان د عقیده ده چې په یو شریعت کې هم د عبادت سجدا د الله نه علاوه چاته هم جایز نه ده. د عبادت سجدا د صرف الله تعالی ته کول شي. نو مفسرین حضرات فرمایي چې دا سجدا دا الله سبحانه وتعالی آدم علیہ السلام یو قسم قبله ورته جوړ کړه. سجدا الله تعالی ته واه، الله تعالی صرف ورته و چې د سجدې کې مخونه تاسو آدم علیہ السلام ته واړوي او سجدا به ما ده پروي. لکه مونږ تاسو مسلمان چې خانه کعبه ته منځونه کوو، خانه کعبه طرف ته مخونه کوو، نو دې مطلب دا نه دی چې د سجدا مونږ خانه کعبه ته لګو، ځکه د کعبه د یو کمره ده، بلکې مونږ تاسو صرف مخونه قبله ته کوو او نیت مو د سجدې الله وي چې دا عبادت د سجدا ز الله ته کوم. نو ځنې مفسرین حضرات فرمایي چې اصل کې دا خبره داسې وا چې سجدا الله تعالی د پروا او آدم علیہ السلام صرف یو قسم بطور قبله شو چې مطلب د طرف ته تاسو ټول مهونه کوي. او ځنې مفسرین حضرات فرمایي چې نه، دا سجدا آدم علیہ السلام تعالی تعالی په فرشتو باندې ادا کړه، حکم یې ورته وکړو چې تاسو فرشته آدم علیہ السلام ته سجدا وکړي. دا حکم شیطان ته هم او دا صرف د عزت لپاره او د عبادت ولنو چې دا مطلب تاسو د عزت لپاره د سجدا وکړي چې د فضیلت په تاسو نه زیات شو، د تمایل امر کو، لہذا د فضیلت چې پریکټیکل تاسو باندې ثابت شي، د عزت لپاره د تاسو سجدا وکړي. او بهر حال اوس کده لکه څنګه چې مطلب یوسف علیہ السلام ته چې خپل ورونه راغلل او یوسف علیہ السلام ته مطلب کم ورونو د عزت ولا سجدا وکړه. نو دی امت کې آیا چاته د عزت سجدې کول جایز دي، چاته خپوته ور ټیټېدل جایز دي د سجدې په شکل کې کانا؟ دی باره کې زه یو حدیث مبارک چې هغه د سنن ابي داود جلد نمبر 1 صفحه 291 صحیح حدیث دی. په هغې کې امام ابو داود رحمت الله علیه د حضرت قیس ابن سعد رضی الله تعالی عنہ صحابي دی په حواله سره دا حدیث نقل کړی دی. دا حضرت قیس بن سعد رضی الله فرمایي چې زه حرا شهر تلاړم چې التما خلق وکتل چې دوی د خپلو علاقو سردارانو ته سجدې کولې، مشرکانو کومونه وو. نو ما په زړه کې هم دا خبره راغله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خو د دې خبره ډیر زیات حق لري چې موږ د سجدا وکړو. نو دی وایي چې زه کله سفر نه واپس راغلم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خدمت کې حاضر شوم. ما عرض ورته وکړو چې یا رسول الله زه حرا شهر ته تللی وم، هلته ما خلق وکتل چې خپلو سردارانو ته یې سجدې کولې. نو اوس مطلب ما په نسبت باندې هو د سجدې ته ډېر زیات حقداري چې تا ته مونږ سجدې کوو، ځکه ته په ټولو کې بهتر سردار ته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویلو چې که ته زما په قبر باندې روان وې، مطلب زما په قبر باندې تا گزران وي تیریږي، نو تب ما قبر ته سجدا کوي؟ دا ورته چې نه. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویلو چې دارنګې ما ته هم سجدا ما کوي. یعنی لکه یو قبر ته چې سجدا نشي کولا، چې هغې کې مطلب یقین وي د چا چې دې کې انسان وفات شوی دی، نو په زندگی باندې هم ما ته تاسو سجدې ما کوي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا هم وویلو چې که چېرته فرض کرے ما چاته د سجدې اجازت ورکولای، بیا به ما زنانو ته حکم کړی وای چې تاسو خپلو خاوندانو ته سجدې کوئ، چې څومره حق الله په دوی باندې د خپلو خاوندانو مقرر کړی دی، د هغې حق د وجې نه به ما دوی ته د سجدې حکم ورکړی وای. او چونکې سجدې کول چاته جایز نه دي د الله سبحانه وتعالی نه مسوا، دې د وجې نه دا حکم زه زنانو ته نه کوم.
دینه معلومه شوه چې زمونږ په شریعت کې نه چاته د عزت ولې سجدا کولی شي، نه چاته عبادت ول کولی شي، نه ژوندي ته کولی شي، نه مړه ته کولی شي، نه قبر ته کولی شي، نه پیر ته کولی شي، نه زیارت ته کولی شي. سجدا صرف اور صرف دا الله ته کولی شي. او دې د وجې نه سوره جین چې کوم آیات دی ځنې علما وایي چې دې مطلب دا دی وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مساجد اصل کې د مسجد جامع ده، مسجد جمعه ته وایي، یعنی سجدې لګولو زوی. علما وایي چې نه، ځنې علما وایي چې دلته د مساجد د مصدر میمی دی په معنی دی سجدې سره، چې دا سجدې صرف د الله حق دی، دا الله د پر لګول شي. تاسو د الله سره عبادت کې بل څوک ما شریکوي، یعنی بل چاته سجدې ما کوي. اوس دلته چې کله الله جل جلاله حکم وکړو فرشتو ټولو سجدا وکړه او شیطان اغي مطلب بدتمیزی وکړه، بدبختی یې دا وه چې یو د الله تعالی په حکم باندې دا اعتراض هم وکړو او تکبر و انکار یې هم وکړو. او مطلب یو قسم یې دا و چې الله تعالی د تا فیصله غلطه ده، نعوذ بالله. هغه داسې چې کله فرشتو سجدا وکړه په سوره هجر کې الله تعالی فرمایي فسجد الملائکه كلهم اجمعون الا ابلیس. فرشتو ټول سجدا وکړه، ابلیس نه وکړه. ابا د انکار وکړه یکون مع الساجدین، چې دای د سجدې کوونکو سره شریک شي. نو الله تعالی ورته وویلو چې ته سجدا ولې نه کوې، یعنی دای داسې ولاړو. دا ورته وویلو انا خیر منه. سوره اعراف کې او سوره صاد کې دا دی واقعي مزید ذکر دی چې دا ورته وویل انا خیر منه، چې الله تعالی ما سجدا ځکه نه وکړه چې زه د آدم نه بهتر یم. ولی خلقتنی من نار، زه د اور نه پیدا کړی یم، وخلقته من طین، او دای د خاورې نه پیدا کړی دی. طین هغې خاورې ته وایي چې اوبه سره کمې خاورې لمدې کې، چې مطلب خلکو مخکو پخوا زمانې کې کورونو ته حال کې ورکولی، چا کمه لمده ګاره ورته وایي. نو آدم علیه السلام دا ورته چې هغه د خاورې نه پیدا کړی دی، او زه مطلب د اور نه اور پاس درومي، خاوره لاندې وي. حالان کې یعنی مطلب دا شو چې الله تعالی د تا فیصله نعوذ بالله دا غلطه ده. نو دا د خپل عقل استعمال کو تکبر د وجې نه، او دا و چې مطلب اور حالان کې اور کې هو فائدې ډېرې کمې دي، په خاورې کې فائدې زیاتې دي. نو دلته دوه خبره دي، یو دا چې الله تعالی د انسان د خاورې نه ځکه پیدا کړی چې خاورې فائدې زیاتې دي، ځمکې څومره فائدې دي، او بل الله تعالی انسان د خاورې نه پیدا کړی دی. دا خپل حقیقت الله مونږ ته ښایي. دی وجه دا ده چې انسان ته حقیقت پته ولګي چې زه د خاورې نه ځمکې نه پیدا یم، ما دپاره عاجزي پکار ده، خپل رب بندګي پکار ده. تکبر غرور دا د الله حق دی. او دې نه دا معلومه شوه چې د شیطان پیدایش دا د اور نه شوی دی. شیطان او جن فرشتې الله تعالی د نور نه پیدا کړي، انسان پیدایش الله د خاورو نه کړی دی. او حدیث مبارک کې راځي چې دغه آدم علیه السلام لکه اوس مونږ تاسو ګورو چې بچی خو د مطلب مور نه پیدا کی، اصل کې د مونږ تاسو پلار چې آدم علیه السلام هغه الله تعالی د خاورې نه جوړ کړو. اده باډي تقریبا هغې دپاره حدیث مبارک کې راځي مختلفو ځمکو نه مختلف خاورې رنګونه راواخیستل شول، او په مختلفو اوبو باندې هغې مطلب خاورې لمدې کړلی شوې. ځکه اوس په انسانانو کې مختلف رنګونه دي، څوک تور، څوک خړ، څوک سپین، او مطلب مختلف مزاجونه دي، چې اوبه او خاورې آدم علیه السلام باډي مبارک ته بر الله تعالی مختلفې ځایونو نه راوړی. بیا دا ګاره جوړه شوله، حدیث مبارک کې راځي. بیا هغې نه وروسته داسې کلکه خاټه جوړه شوه چې کله د باډي مبارک یا روح نه بغیره وه، لکه دا سمندر د دریاب چې کله مطلب خړې خاورې واچوي او هغه مخکې ورنه لاړ شي، خړې کلکې کلکې خاورې پاتې شي.
بهر حال شیطان تکبر وکړو غرور یې وکړو په کار هدا و چې دا مطلب د الله حکم منلی وای د تکبر وکړو تکبر نقصان دغه دی چې تکبر د وجې نه الله تعالی ورته وویل فاهبط منها سورہ اعراف کې راځي فاهبط منها تکوشه د اسمانونه فما یکون لک تا د پر حق نشته ان تتکبر فيها چې د اسمانونو کې ته تکبر کوي فخرج انك من الصاغرين اوزا تو مطلب د ذلیل نشولې او الله تعالی دا ورته وی چې فخرج منها فانك رجيم اوزا د اسمانونه ته مردود شولې وشړلې شوې دا اوس د قیامت ته ورځ رسېدی الله د خپل رحمت نه شړلی دی او الله تعالی دا هم ورته وویلو لأملأن جهنم منک چې ما دې په خپل ذات باندې قسم زه به ضرور اتانه جهنم ډکوم وممن او د هغې کسانو نه هم تبع کا چې څوک د تا تابعداري کوي منهم د خلقو نه اجمعین ټولو یعنی تا او د تا چې څوک منونکي وي د هغې ټولو نه به زه جهنم ډکوم نو دې کې مونږ ته معلومه شوه چې شیطان د انسان واضح دشمن دی او شیطان د پاره جهنم اور کنفرم دی لہذا مونږ ته په کار دی چې د شیطان اطاعت نه ځانونه وساتو او د شیطان اطاعت نه ځان ساتل هغې دپاره قرآن زده کول قرآن لار اختیارول په کار دی او دا حکم صرف فرشتو ته نه و دا حکم دته هم و ځکه چې الله سبحانه وتعالی سورہ اعراف کې باقاعده دنه تپوس وکړو ورته وایي ما منعک الا تسجد اذ امرتک چې شیطان ته کم شي مانع کړی چې ما تا ته حکم وکړو تا سجدا نه وکړه یعنی دلته صریح موجود دی چې ما تا ته حکم وکړو نو که څوک وایي چې فرشتې ته صرف حکم نه فرشتې ته نه قرآن صرف دا نه دی چې یو ځل کې یو آیت ته وکتو قرآن مطلب یو آیت تفسیر بل ځای کې موجود وي نو سورہ اعراف کې دې خبرې مزید وضاحت دی چې الله تعالی واضح ورته وایي تا ته ما حکم وکړو تا سجدا ولې نه وکړه د ده جواب کې دا ورته چې زه بهتر یم الله تعالی دې وشړو او دا شیطان چې و په دې نه مخکې د په اسمانونو کې څه کول اوس دلته تفسیر دور منصور کې ډېر روایات دي په جیل نمبر 1 صفحه 50 باندې خو بهرحال اکثر روایات چې دي اسرائیلي دي مطلب چې دا دلته څه کول عبادت یې کول صحیح کول په دې واقعې نه مخکې آیو الله ښه پوهېږي او صرف دا خبره ده چې د ټول عبادت ختم شو چې د په دې نه مخکې کم عبادت کړي وو ټول ختم شو او بل دا چې الله تعالی انسان ته ویل واضح هو چې یا آدمو سورہ طه کې الله تعالی ته فرمایي یا آدمو اے آدم ان هذا بشک دا شیطان چې دی عدو لک دا د تا دشمن دی ولې زوجک د تا بیبي دشمن دی کورواله دشمن دی فلا یخرجنکما من الجنه بدای د تاسو جنت نه اون باسی فتشقا چې ته مصیبت کې پریوځي نو الله تعالی دا خبرداری هم راکړي چې د شیطان دا د تاسو دشمن دی او سورہ بنی اسرائیل کې د شیطان ول دا خبره هم ده چې کله یې وشړو د ورته وایي چې لأحتنکن ذریته الا قلیلا چې الله تعالی زه د آدم علیه السلام د وجې نه مطلب گمراه کړلم نو الله تعالی نو گمراه کړی الله تعالی حکم ورته وکړ د حکم نو منو د ځان خپل گمراه کو او د دا ورته چې لأحتنکن چې زه به ضرور په کابو کې راولم ذریته او د دې آدم علیه السلام اولاد الا قلیلا مگر کم کسان وی چې اب ما د کنټرول نه بهر ته زه به دا کوشش کوم چې مطلب د دا اولاد کنټرول کړي تا د نافرمانی ته مجبور کړم تا اطاعت نه وباسم د دې وجه نه مطلب مونږ تاسو ته پکار دی چې قرآن علم حاصلو حدیث او علم حاصلو چې د شیطان قبضه کولو طریقې معلومې کو مطلب د شیطان د قبضه کولو نه ځانونه هتا نن په دنیا کې وګورئ مطلب جنگ وی د مختلف جازون وغیرہ دشمن د پره نو د مونږ تاسو اصل دشمن دغه د شیطان دی هغې پیژنګلي هم ضروري ده
او بیا مخکې واقعه روانه ده چې آدم علیه السلام او حوا د جنت نه څنګه راووتل شیطان په ذریعه سره. او یوه خبره دا ده چې شیطان خپل نام چې و، خپل نام د شیطان ولې عزازیل دی، عین او زا الف بیا زا او یا او لام، عزازیل. او چې کله د ملعون شو بیا د باندې ابلیس نام کېده وشو. او شیطان هم ورته وایي. قرآن کې دوه سره نمونه دي، ابلیس او شیطان. شیطان معنا دا ډېر زیات شرارت والا، ځکه چې دا ډېر د شرارت نه ډک دی. او د ده چې څومره اولاد دي دا هم د شرارت نه ډک دي. او دارنګې مطلب په انسانانو کې هم ځنې داسې کسان شته چې هغه د شیطانانو کار کوي، هغې ته وایي شیاطین الانس والجن. او قرآن کې هم مطلب ومن شر الوسواس الخناس، خناس هغه کسان دي چې مطلب دوی د شیطانانو کار کوي. نو دې آیت کې الله جل جلاله آدم علیه السلام ته چې کله د سجدې حکم وکړو فرشتو ته چې آدم علیه السلام ته د عزت لپاره سجده وکړي، نو د فرشتې حکم پوره کول الله تعالی ذکر کړ چې دوی فوراً سجده ادا کړه. او د شیطان انکار او د بیا هغې انکار کوم انجام و الله تعالی بیان کړ. نو دې نه مونږ تاسو ته سبق دا دی چې شیطان تکبر وکړو، انکار یې وکړو، د انکار او د تکبر دې انجام خراب وي. انسان د پر عاجزي پکار ده. او چې څوک مطلب حکم کوي هغه د تا مطلب فایدهمن حکم وي نو هغې فوراً منل پکار دي. او بله دا چې عاجزی کې فائدہ ده. یو انسان کا ښې کپڑے اچوي او ښه خوراک کوي دا تکبر نه دی، دا د الله نعمتونه دي. تکبر دی ته وایي چې انسان د الله عبادت نه کوي یا خلق حقیر و ذلیل شماري، د انسان سره انسانیت معامله نه کوي، په ښه اخلاقو خبرې نه کوي. او مطلب خپلې کالي اچول دا تکبر نه دی. دا که چاته زړه کې ورځي دا شیطان دوکاوي، شیطان وسوسې ورچوي. یا مطلب په عبادت ولاړې او شیطان وایي چې دا وګوره خلک درته ګوري وغیره، دا تکبر نه دی، دا شیطان وسوسې دي چې عبادت الله دپاره کوي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو صحابي راغی، ډېر زړې کپړې اچولې وې، مالدار صحابي و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته و چې تاسو مال نشته دی؟ دا ورته چې یا رسول الله ما دا مالونه دي. دا ورته چې د الله بنده به په ځان ښکاره کوي ولې نه، روغ کپړې اچوه. نو مطلب دا چې ښې کپړې وغیره دا تکبر نه دی. تکبر تعلق د بدن سره نه دی، هغه د زړه سره دی. تکبر په زړه سره کولی شي، د الله حق ماتول، د الله قانون ماتول، او دارنګې انسان سره په بد اخلاقي سره خبرې کول، دیتا تکبر وایي. الله تعالی دې مونږ تاسو تکبر نه وساتي. وإذ او چې کله قلنا مونږه اوویلو، وإذ قلنا او چې کله مونږه اوویلو للملائکة فرشتو ته اسجدو چې تاسو ټولې سجده وکئ، او دا حکم شیطان ته هم لآدم آدم علیه السلام ته فسجدو بیا دوی ټولې سجده ادا کړه الا ابلیس، ابلیس نه وکړه سجده. ابا انکار یې وکړو، واستکبر او تکبر یې وکړو، وکان من الکافرین. دې دوه معنی دي، یو دا چې دی و د کافرانو نه، د منکرانو نه، یعنی الله په علم کې مخکې نه وا چې دا منکر دی، دا خبره نه مني. او یا دا منا چې وکان من الکافرین، او دا یې شمار شو